بسم الله الرحمن الرحيم قلنا الله مجرتو اهبطوا ووزي من هذا جنت جميعا طولا فإما يأتينكم مني هدى که پس زموږ د خواسه چیرې تیله هدایت رالی فمن تبع هدایا چا چې زموږ د هدایت اتباع وکړه فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون پر هغه باندې به نه غم وي ورنه به پریشاني وي والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اور هغه خلک چا چې کفر وکړي انکار یې وکړي وکذبوا بآیاتنا او زموږ آیاتونه یې پرېښول اولئک اصحاب النار دغه خلک جهنمیان دي هم فیها خالدون دا به همیشه په جهنم کې اوسیږي عزیزانو دا آیت نمبر 38 اور 39 دی په دې کې الله رب العزت فرمای چې موږ آدم علیه السلام ته د جنت څخه د ایستلو حکم ورکړي آدم علیه السلام شیطان حضرت حوا نور سامان دا ټول الله د جنت سره راویستي ولې د الله مقصود دا دی چې په دنیا کې وخت تیر کړي اور الله رب العزت بیا الله مخته فرمایي که ما هدایت دروستوي نو بیا ته عمل وکړي نو الله هدایت راستول دي دا قرآن هدایت دی الله هدایت راستول دي پیغمبر طریقه ده لہذا که څوک پر دې باندې ځي هغه به پر قیامت کې پریشان نه وي او که څوک پر دا لاره نه ځي هغه به په قیامت کې پریشان وي کوم خلکو چې کفر کړی دی الله آیاتونه نه دي منلي هغه به ټول په جهنم کې وي او په داسې جهنم کې به وي چې به نه مرګ ولا راځي نه به د جهنم څخه وتلی سي الله رب العزت د عمل کولو توفیق را نصیب کړي دا رکوع مکمل سوله اور بیا مخته د بني اسرائیل واقعات شروع کیږي